بیا د موږ ستاسو یو بل باندې سترګې ولګېدې او زه اوس یو ځای نه رالم یو سورت مخکې یو محترمو دغسې یو ځای کې ناست وو نن د هغې 11 بجې جنازه وه پرون ټل علاقه کې تصوف اجتماع وه لار کې موږ هغو کې دمه کوله څه وخت مخکې تللو یو دوه مشرانو پرون چې لاړو هغه وفات وو هېڅ پته نه لګي کېدای شي زموږ ستاسو د ژوند دا نن اخرنی مجلس وي څنګه د تیر 15 شعبان نه دې وخته پورې موږ تاسو ډېر خلک ولیدل چې د دنیا نه رخصت شو اوس هم راتلونکي 15 شعبانه پورې لا وخت شته دی کېدای شي زموږ هم نوم د مړو په لیست کې شمار وي راځئ قدرمن مېلمانه یو خوش قسمته مېلمانه یو په ډېرو نسبتونو باندې الحمدلله او بیا د الله د کور مېلمانه یو څوک به دې وخت کې مندر کې راجمعي څوک به ګرجه کې وي څوک به دیر کې وي څوک به ګوردواړه کې وي څوک به میرزاړه کې وي څوک به سره د کلمې په شرابخانه کې وي څوک به سینما کې وي او موږ تاسو د الله د کور مېلمانه یو ټول وایي الحمدلله و عزتمندو هسې نه د الله د کور نه دیر باباجي صاحب داود برکاتو هم فرمایي غورغشتو باباجي صاحب فرمایل چې هسې نه د جوماتونو مدرسو نه زموږ تشکیل جهنم تو نشي مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایي چې د یو سړي په پټي کې فصل ونه شي نو دا نقصان دی او چې هغه فصل کې بل څوک اوري وي نو دا ډېر لوی نقصان دی نو عزتمندو کې یو سړی داسې مجلس کې نه وي نو دا خو نقصان دی او چې یو بنده داسې مجلس کې وي او دې ناس دلته وي زړې بل ځای کې وي یا دا سوچي چې د مجلس نه لاړ شم پلانکې ګناه به کوم پلانکې به کوم نو دا بیا ډېره د افسوس خبره ده محترمو دلته د بیان ضرورت هم نشته حضرت مفتی صاحب داود برکات هم زمونږ د هر میدان د هر موقع ښایست او ښکلا ده او دا ټول ملګري مفتی جاوید صاحب دي انیس مولوي صاحب دي ذیشان مولوي صاحب دي او ما خو سرحدي صاحب ته مې وویل ستا چوغه مې نن قصده نه چولې ده ولې الله پاک هم په دې خوشحالېږي چې د خپل نعمت اثر په یو بنده باندې هغه وویني او بنده هم خوشحالېږي الله هم چې د خیر نصیب وګرځوي وایي خوشحالېږو به نه څوک به چاله پینټ اخلي څوک به چاله ټۍ اخلي څوک به چاله څه اخلي څوک به چاله څه اخلي محترمو موږ ډېر خوش قسمته یو ډېر نعمتونه الله پاک موږ له راکړي دي یو الله ته معلوم دي هر څونه چې دي ټول وایي الحمدلله و شکر لله د الله پاک نعمتونه بې شمېره دي خو الله پاک به د ټولو نعمتونو خامخا تپوس کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د الله پاک د نعمتونو نه یو لوی نعمت دین دی دین ډېر لوی نعمت دی چې دین سره واسطه نه وي عزتمندو نو که یو بنده په شکل د انسان وي نو د ده مقام د سپي نه بدتر دی د خر نه بدتر دی د خنزیر نه بدتر دی د نوح علیه السلام کشته کې سپي ته هم ځای میلاو دی خر ته هم ځای میلاو دی خنزیر ته هم ځای میلاو دی او د نوح علیه السلام زوی کنعان چې نسبی بچی دی خو چې دینی نسبت یې نه دی اختیار کړی نو الله پاک د قرآن کریم غوندې معزز کتاب کې فرمایي انه لیس من اهلک ابلیس په فرشتو کې پاتې کېده وګوره د فرشتو استاد نو او د سجدي حکم وته ورڅوک وایي چې د سجدي حکم صرف فرشتو ته او نه ځان له هغه ته هم ما منعک الا تسجد اذ امرتک خو غلو ظاهري دلته زړه بل ځای کې نو مردودو کړ دې موږ تاسو ټول الله پاک پیدا کړو الحمدلله او انسان چې متاثر کیږي په کومو مشیدونو باندې نو پاغي کې یو نسبت د مور دی او یو نسبت د ماحول دی
دیو جن رسول الله مبارک فرمای اختاروا لنطفکم، تاسو د خپل نطفو د پاره د مخکې نه غوروالي وکړئ. ماحول داسې شی دی چې د دې اثر ضرور پرو دی. لکل مجلس تاثیر، او د غیر ذی روح د مجلس اثر وي نو د ذی روح خو مخامخا وي. په دې جمعې کې د هیټر د صحبت اثر شته او که نشته؟ پوړي کې د ایسي کم سړی چې اوښانو سره زیات تعلق لري په ده کې به ضد راځي، غویانو سره چې ساتي نو ده کې به کنزل راځي، ګړو بیدو سره چې ساتي ده کې به عاجزي راځي، او اسونو سره چې راځي نو ده کې به تفاخر راځي. نو ولې موږ به څاروي نه ساتو؟ څاروي به ساتو خو د هغې د بد اثر نه به ځان ساتو. نو چې د ځناورو د بد اثر نه ځان ساتل پکار دي، نو بیا د انسانانو د بد اثر نه به ځان ساتل پکار دي. کونی عزتمند باندې وخت یو پاک نسبت وي خو په یو صحبت باندې پلید شي. فطري لحاظ سره موږ تاسو ټول پاک یو. کل مولود یولد علی فطرة الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر بنده چې پیدا شي دی په فطرت د اسلام پیدا کیږي، بیا مور پلار یا عیسائی کی یا یهودی کی یا مجوسی کی. ګوره محترم اوبه دي، اوبه نو کو اوریا دي کی دي نو اوبه پاکی دي کو پلیتی دي؟ پاکی دي. او هغه اوبه ګټر تراله اوس پاکی دي کو پلیتی دي؟ پلیتی دي. انسان پاک دی د ایمان او د اسلام په ماحول کې، او که دی د کفر او د شرک ماحول ته لاړ نو دغه پاک انسان پلید شو. خوراک دی پاک دی، سبزی دا غله ده، د ترکاری پخه کې په دشکی کې پاکه ده، پلیټ کې پاکه ده، پخلی کې پاکه ده. او همدغه ترکاری کله معدې ته ورسي اوس پاکه شو که پلیته شو؟ ولې؟ صحبت پلیت نسبت سره راغی. مخکې خوشبویه اوس بدبویه شوه. په څه باندې؟ په صحبت باندې. موږ وګورو الله پاک څونه صحابو ته د ایمان دولت نصیب کړی دی. وړاندې د ډېرو صحابو څنګه حال وي عزتمند، او بیا الله پاک کوم مقامات ته ورکړي. انګور د ښکلې غذا ده، پاکې اوبه دي، پکې ښکلې جوس او رس دی. خو چې کله هغې کې کیمیکل ګډ شي او د هغې نه شراب جوړ شي نو اوس به طورې غذا څه چې به طورې دوا او دوایي یې ته نشي استعمالولی، شریعت ممنوع قرار دی. عزتمند اوس وګورو د نوح علیه السلام زوی د پیغمبر زوی دی، خو مقام د خنزیر نه بدتر دی. ولې په هغه کشتۍ کې به د دی نه دی ملو؟ ابراهیم علیه السلام څومره لوی شخصیت دی، او چې پلار یې د ایمان نه محروم دی څومره لوی نقصان سره مخ دی. د نوح علیه السلام بیبي، د لوط علیه السلام بیبي، د نبی علیه السلام تره ابو لهب څه چې ابو طالب صاحب ته وګوره. دیو جن زما محترمو، الله پاک آسمانی کتابونه داسې نه دي نازل کړي، په انبیاء کرامو یې نازل کړي چې د هغه آسمانی کتابونو د صحیفو عملی شکل پیغمبر امت ته اختیار کړي. او بیا نبی علیہ السلام اخیری نبی دی، نو الله جل جلاله هغه ذمہ داري علماء کرامو ته حواله کړي. اوس موږ وګورو عزتمندو، دې مجلس کې ټول ملګري عالمان نه دي، څوک پکې زموږ په شان میان دي، خو د دې علماو سره ملګرتیا ده. انشاءالله الله پاک به حشر د دوی سره کوي. المرء مع من احب، قریب جلتی ہوئی دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. موږ تاسو زمیندار خلک یو، کله موږ یو میوه وکرو نو هغه ځنګلي وي، نو موږ هغه کټ کو، په هغې کې د صحیح میوې قلم ولګو،
لکه یو لنګړه هم دی یو دیسی هم دی نو دیسی هم چې تو کرې نو د هغې به یو غوړګه کټ کې او د لنګړه ام به پکې یو غوړګه ولګې نو دا دیسی ام به د لنګړه ام صرف د غوړګې سره صحبت اختیار کی نو دې نه پس به بیا دغه دیسی امونه کوي کوی به لنګړه امونه کوي جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تو نے خرید کر ہمیں انمول بنا دی د صحبت ډیر لوی اثر دی محترم او د نوح علیہ السلام زوی د پیغمبر زوی دی او چې دین یې اپناو نه کړ د نیکانو صحبت یې اپناو نه کړ نو مقام یې څونه ښکته شو او سپی دی که د هر چا سپی دی نو د اصحاب کهف هم سپی دی او چې د نیکانو ملګری شو نو الله پاک قرآن کریم کې نفس ذکر نه فرمایو الله پاک هغه د ناستې حالت هم ذکر کو چې په درشل باندې خپې ویړې کړې وې وقلبهم باسط ذراعیه بالوسیل دیو جن یولس ځناور دا به جنت ته الله پاک داخلي باغی کې او د اصحاب کهف سپیم دي زما محترم الدین ډېر لوی نعمت دی او د دین تکمیل الله پاک په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی دی څنګه د مرګرو سرحدي سے دی اب تمخ کې دلته عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد د دین په نسبت الله پاک سلور قسم خلق مستحق د جنت جوړي خبرې ته لګه توجه ساتئ تاسو مخستړي او زم خستړم پرون تقریبا 12:30 غنټې مزلم کړی دي اته ګردو تکلیف میننم سار منډه او زمونږ یوازې دا تقریرونه نه اخوا درسونه او کله چا له ښځه پخلا کو کله چا له خاوند پخلا کو نه موږ یو پخلا کړی دا الحمدلله ان شاء الله تاسو به یو مولا علم نه پخلا کړی ولې موږ نه خبر کېږي نو څنګه دې ته خل ان شاء الله نور خو چې ته غمی ناغه د میر عالمي سبا له جمعې مون نه پس به خیری جلسه کو کنه ان شاء الله مظاهره وکړو که خیر ان شاء الله سبا له په ټول ملک کې خیر ان شاء الله ها 400 کې به شب قدر کې به کې دې شي په خور کې ترتیب جوړ ان شاء الله شته کو نشته شته دي څوک به دې که خیر ان شاء الله صرف یوازې به څوک دې کو نه ځان سره وسوک بوده نګوره خبره سر ل راغله دا ار خدمت وکاو د دین ګوري د تاسو مفتی صاحب په ګوره نه او چې کوم باطل او جديږي نو د میزل پشانو پسې ورختی الحمدلله دا دین بخورو په ټوله دنیا کې خیر ان شاء الله د دعوت او تبلیغ په ترتیب باندې ان شاء الله او دا دین په ټوله دنیا کې محفوظ کو د قتال فی سبیل الله په برکت الله د امارت اسلامی افغانستان حفاظت وکي کومه خفیه سازشونه شروع دي الله دې ټول ناکام کړي او دا دین بس د کو په مدرسو کې او بیا ودغه علم نبوت په نور نبوت بدلو په خانقاهونو کې او بیا په دې ملک کې دنه چې څوک پاسي او د دین خلاف خبره کوي نو په ملکی سیاست به دغه مقابله کوي من یو میدان هم چاته نه پریدو عزت مندو الحمدلله او زمونږ وس نه کېږي ګنې دغه سړي ته به مونږ خولو عزت مندو او تاسو عوام رونه دی علماء ته ډېرې دعاګانې کوي الله پاک دا نه دی ویلي چې صرف علما دې په دین کې پوره نه نوځي صرف تبلیغیان صرف مجاہدین یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا مثل المؤمن والایمان کمثل الفرس فی آخیته یجول حتی یرجع الی آخیته د مؤمن او د ایمان مثال دا چې دی لکه د اس په غاړه کې چې رسې وي نو یو اس چې د هغه په غاړه کې رسې وي پړي وي پرس که لس ګزه رسې ده او هغه اس تا په یو موږي باندې تړلی دی نو دی به په څونه سرکل او دیره کې ګرځي په لس ګزه کې به ګرځي که نه د هغې نه 1 انچ اخوا نشي تللی او که 1 انچ اخوا شو نو د زمیندارو په اصولو به 3 کاره شوي یا به پړي شلولي یا به موږي وخکي یا به پړي د غاړې نه وخکي سیک د لرې نه را رواني پته لګي کو نه چې دا سیک دی
هر کافر را رواني پته لګي کو نه لګي عزت مندو نو زمونږ د فارغ خو فخر دا دی څنګه چې حاجي صاحب وایي زه محمدي یما زه محمدي یما دا ازل نستا د عاشقې په دام بندي یما زه محمدي یم ګوره اوسه پورې وزیرانو کنه ټول پروتوکول ته ختم شو کو ختم نشي عزت مند او پاکستان کې خونن وزیری سبا اسیری نن وزیر اعظم سبا سیر اعظمی نن صدری سبا ملک بدری ما شب قدر کې موه مې موږ نه د چا پلارم د نبی علیہ السلام منبر او محراب نشي غشته سر نه کټکول شي یو تو راہ محبت میں ہم پر بڑا مشکل مقام آیا نو تو رستے سے ہم ہٹے نہ ہم نے رہنما بد مونږ دا ذهنیت ختم کو چې دا دین د مولیانو دی اول هم په خور کې اسکول کې ختمونو 950 ختمونو په یو اسکول کې شو الحمدلله او 15 लाख الحمدلله درود شریف ویل شو الحمدلله تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن اری عیسائی اگر چې کافر دی په خپل کفر مړ دی کو نه دی ار یهودی ګور دی وقتی عیسائیت نه دی پاته یهودیت نه دی پاته څنګه چې نور کفرونه کفر دی د قرنګ عیسائیت کفر دی د قرنګ یهودیت کفر دی زمون اکابر د دیوبند ډیر دوراندیش دي الحمدلله کله چې وفاق المدارس تنظیم جوړ شو نو علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه فرمایل علماء ته خصوصا چې علماء په مستقبل کې ستاسو مقابله د يهودیت او د عیسایت سره نه ده ستاسو مقابله د مغربیت سره ده موږ نن وګورو هم جنس پرستی چې څنګه په اسلام کې حرام ده په اصلي يهودیت کې حرام ده په اصلي عیسایت کې حرام ده لیکن نن په یورپ کې داغه آئین ساده کیږي او کو نه کیږي د دې وجنه دا ټولې قصې مونږ ته پسر دي او مونږ دې ټولو ته کاغه د هر طرفه ده داغه مقابلو ته الحمدلله مونږ هر کلی وایو شکر الحمدلله हम है सूरज हमारे साथ चलो हम जहाँ होंगे शब नहीं होंगे दगुलमाए हक उलमाए देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह यो मैदान ने चाहता प्रेखी दे न प्रीति अल्हम्दुलिल्लाह जमा मुहतरमो दिन ډیر لوی نعمت دی او د دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی چنن الحمدلله دویش ختمونه دي صد حفظ او صد نادری او دلته خو عزتمندو په کال کې 3 دستار بندې دي دا تخصص والا دا د حفظ نادری دا الحمدلله ټول کال یو ترتیب الحمدلله هغه شروع دی ولی من چې قرآن کریم ختم کو نو په والناس اوندرو واپس بیا سورہ فاتحہ شروع کو سورہ بقرہ شروع کو ولی مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی د دین په نسبت ګوره مړیدل نشته خدای پاک هم د قصې سره د ماراتلون کې حج کې راجمو ګرځول مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے کله دا فراق ټکورونه خون کوي کله جدائی خون کوي کہ دا دل تڑپتا ہے میرے سینے میں ہائے کب پہنچوں میں مدینے میں دل جس کا نہ ہو مدینے میں اس کے جینا ہے کوئی جینے میں سو کہ د حرمینو په سفر دی نو د حضرت شیخ رحمه الله فضائل حج خامخا مطالعه کوي حضرت شیخ شپیته آداب د مدینه منورې لیکلي عزتمند او حضرت فرمایي وی چې یو سړی په حرمینو کې یو سړی په بل ځای کې دنه هغه کس بهتر دی چې دی په بل ځای کې و د زړه په حرمینو کې وي زموږ د کلي یو غریب سړی مکه مکرمه کې مزدوري کوله ما ته وی چې دعا راته وکړه چې الله پاک مې د دې مکې مکرمې نه رزق ختم نه کړي او بل هلک کو داغه نه غټ کاروبارو یعنی چې وی لکه دعا راته وکړه چې خدای پاک مې انګلینډ ته بوزي استغفر الله دې بنده ته د کم ځای نه اوس چېرته دی
اگرچه د حرمینو آداب د هغې به لحاظ ساتئ. مکه مکرمه کې حرم شریف کې یو نیکي په 1 لاک ده، خو ګناه هم ګورې یو په 1 لاک ده. دی وجه نه چې څوک د آدابو لحاظ نشي ساتلی، نو مکه مکرمه مستقل طور د سکونت دپاره نه اختیاري. نو که څوک وایي چې دا کابرو د دیوبند خو سکونت اختیار کړو، لکه سید الطائف حاجي ابن عبدالله مهاجر مکی رحمت الله علیه، هغه خلکو هغه آداب برقرار ساتلی شو زموږ د لکه امام مالک رحمت الله علیه په مدینه منورې نه بهر نه ته، امام مالک صرف یو حج کړو، د دې وجې نه بهر ته نه چې هسې نه د مدینې منورې نه زما بهر مرګ واقع شي. لکه شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمت الله علیه ته چې ووایي چې تاسو د حرمینو په سفر دی نو اول مدینې منورې ته ولې دی؟ وی مکه مکرمه موږ ته په مدینه منوره باندې ملو ده. د مکې مکرمې احکامات موږ ته چا ښوولي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما محترمو، د دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی. دغه قرآن کریم موږ ته د جنت ډلې 4 ښوولي دي. دی بچي د صحابه کرام مبارک نظم وي، جنت کې به 4 قسمه خلک دي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. انبیاء کرام بی، صحابه کرام بی. خدا یاد لري د فتنو دور دی، نو په خبره ځان په یول پکار دي. دا زمونږ عقیده ده چې دا 2 ډلې انبیاء او صحابه دا هغه خلق دي چې الله پاک د دې نسبتونو لپاره خاص کړي دي، او دا وهبي نسبتونه دي. او دا 2 ډلې شهدا او صالحین یعنی اولیاء، د دوی نسبتونه کسبی دي. اگر د ملک او سازش شروع دي د صحابه کرامو خلاف، څنګه د ختم نبوت خلاف، د ناموس رسالت خلاف. هغه مولاران خو پرېږده چې دا د سویډن د پارلیمنت ممبر قرآن کریم هغه سوځولی دی. اوس به مونږ ګورو که عزتمندو چې زمونږ دا د نوم حکمرانان څه کوي. نبوت او رسالت دواړه او دې سره صحابیت دا د الله خوښه ده چې چاته دا نسبت ورکوي. دا نه چې سړی به ډېر عبادت کي نو دنه به صحابي جوړ شي، او دی به ډېر عبادت کي دنه به پیغمبر جوړ شي. د نبوت سلسله الله پاک د آدم علیه السلام نه شروع کړې وه، په نبي علیه السلام یې تمامه کړې ده، بل پیغمبر راتلونکی نشته. او چې څنګه د نبوت او رسالت سلسله تکمیل ته رسېدلې ده، نو د صحابیت سلسله تکمیل ته رسېدله. قیامت پورې بل صحابي راتلونکی نشته د نبی علیه السلام د صحابو نه علاوه. او شهدا شهادت کسبی نسبت دی. څوک وایي چې خالد ابن ولید رضی الله عنه 200 جهادونه کړو شهید نشو. زمونږ آسان دین دی. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ما تعالی فراشه. چا چې د الله پاک نه د صدق دل سره د شهادت سوال وکړ، الله پاک به دته مقام د شهید ورکړي، اگر کو په خپل کټ پوزي دې مړ. او ولایت کسبی شی دی. ولایت کسبی شی دی. اگر موږ تبلیغ والا بزرگان هر چاته وي د الله ولی، بالکل ټیک ده، هر مسلمان د الله ولی دی. خو څوک کامل ولی دی، څوک زموږ په شان دی کمزوري دی، او چې کلمه یې ووایي بس دې د ولایت د مدرسې طالب شو. عزتمند دغه 4 ډلې دي زما محترم د جنت. نو زمونږ د دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی، ہدایت والا کتاب دی، آخری کتاب دی، آخری ہدایت نامہ دا، آخری آب حیات دی، آخری منشور حیات دی، آخری دستور حیات دی. ټول ہدایت دی. خدری نسبت موږ ته خصوصا د هدایت ذکر کوي. یو په خپلو مشرانو پسې تلل، فبهداه مقتدی.
او دویم د کامیابی اصول چې د مسلمان ټیکنالوژي دا لیټیسټ ماډل ټیکنالوژي وي چې د وخت د ټولو نه اوچته ټیکنالوژي دا د مسلمان سره که یو مسلمان بادشاہ زر ټینکونه جوړولی شو دی او کم زر جوړ کړل دی په ورځ د قیامت د مجرمانو په صف کې دري ولې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه په دې آیت باندې د عمل راغلی او یو د کامیابی اصول په دغه قرآن کریم باندې کلکې منګولې لګول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ہمیشہ دا پار انتہائی نیغ لارے طرف تا رہنمائی کو ان کی کتاب قرآن کریم دے وہ زمانے میں معزز تھی مسلمان ہوگا اور ہم خوار ہوئی تارک قرآن ہوگا منگتازو گرو د نوح علیہ السلام پا قوم اللہ پاک دا ابو عذاب راوش محدود خلق بچ شو کم چی پکشتے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې الله پاک د ابو د خزانو نه د ستنې د سم په مقدار ابو خارج کړي ټول قوم په غرق شو سوا د اسو کسانو نه وی کده الله پاک د ابو د خزانو ټول دروازې کلو شي او زما په سینه کې قران وی نو زما لمن به هغه ټول او بل لمزه قدریم نکی د هود علیہ السلام په قوم الله پاک د هوا عذاب راوس د ستنې د سوم په مقدار وی ک الله پاک د هوا د خزانو ټولې دروازې کلو کی او چې زما په قران عمل وی سینه کې مې قران وی او زما په وګه صادر سپوټي پروتي نو هغه واغانې براله اوم نړه او نمرود په بابل خار کې په یو مخصوص ځای کې اور بل کو د ابراهیم علیه السلام د سوزولو دپاره خو که مشرق مغرب شمال جنوب ټول اور شي خو چې زما په سینه کې قرآن وي زما لمنې ته به توم رونه رسي نبی اسلام فرمایي چې یو لوی میدان دی هغې ته میدان حشر وي هغې سره به څه کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما چې په قرآن عمل وي زما به میدان حشر کې قدم نه لګي یو قدم به مې په قبر وي او دیم قدم به مې په جنت وي وی قبر سره به څه کې هلته خو نکیر منکر دی وی ان سے بھی نمٹ لوں گا هغې سره به هم کور عمر رضی الله عنه به کله کله ملک الموت چیلنج کو چې هغه وخته پورې به زه ملک الموت ته د روح قبض کولو اجازت ورنکم تر څو چې زه یو زنانه ونوینم چې د صنعا یمن نه فرعون بیت الله پورې رانه شي او دلته طواف ونه کړي یو شپه په غرونو کې یوازې ولاړ دی یو بنده را روان دی دی وتی څوک یې بنده وتی ته څوک یې چې ما نه تپوس کې وی دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ستا خدمت ته ولاړم وی دی او زنانې ما نه په ټوله لار چا تپوس ونه کو ته رانه تپوس کې زه بیت الله ته روان یم وی که اوس ملک الموت راځي او ما نه روح قبض کوي زه ورته د روح قبض کولو اجازت ورکوم سیرت ابن هشام لیکلی دي چې د یمن نه یو زنانه را روانه شوه چې عمر رضی الله عنه ووینم چې دا څنګه شخصیت دی چې راله ویې کتل نو یو بوډا په دیوال ناست دی قط وی دیوال وی او یو بوډۍ د هغه والا زنانه د اوله خټه ورکوي چې دا مېلمنه زنانه کور ته راله نو دغې قرباني زنانه ورته یو شلېدلي پوزکۍ کېښوده پوزکي نیم لوندو دې زنانه ته یې اړخ وکړه چې دا جوړ چې ته د وړو په بولو باندې لوند شوی دی دغه زنانه د عمر رضی الله عنه بیبي وه او هغه مېلمنې ته وی چې دا د وړو بولې نه دي او دا بوډا چې په دیوال ناست و قطع و دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه بیبي د عمر رضی الله عنه مېلمنې ته وی دا پوزکی چې لوند دی نو دا د امیر المؤمنین هغه اوښکې دي کومې چې د شپې الله ته به یولي دي نن زموږ یاران کلبونو ته ولې نه دي
د بندرونو ابتداګانې بلې نه کوي. وقتی شب قدر کې هم دا واقعات ذکر کړل. د ترکو عثمان باچا دی یو غریب انسانو او مهمان نوازو، قرض به کو په ځان به سخته تیروله او د مېلمنو به قدر کو. د کلي خلک راجمع شو، د کلي نه وشړه. دی لاړ خپل مرشد له ورته وی حضرت د کلي خلکو راوشړلم، د کور نه یم روغتم. وی راځه بچې زما دې خاص کمره کې پروده، د شپې په هغه کمره کې ملاس دی، ستړی دی، اوږې دی، تږی دی. چې شپه کې راویښ شو چې ویې کتل نو قرآن کریم طرف ته یې خپې غځولې دي. زر راپاڅېد او قرآن کریم سره خوا کې لاس په نامه ودرېد او د الله نه معافي غواړي چې یا الله ستا کتاب ته ما خپې غځولې دي، خدایه زه معافي غواړم. جاړي جاړي جاړي. دغه دی چې مرشد یې راغی ورته یې وی عثمانه مبارک شه، الله به تام باچا جوړي، الله به ستا اولاد هم بادشاهان جوړي. وی حضرت وی زه کلي خلکو د کوره راوښکم وی تاسو وایئ چې باچا به جوړېږي. بیا ورته حضرت هماغه وی، بیا ورته دې هغه وی، بیا ورته هماغه وی، بیا ورته دې هغه وی. چې بهر رووت 1200 شهسواران روانو او ودرېدل او دلې یو اس ورکوي ته زموږ مشر یې. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د روم بادشاه ته د پته ولګېد، دی روان دی کلي په کلي خلکو ته دعوت ورکوي د اسلام. چې هغه ته پته ولګېده چې د سر خو مال هم شته مټ هم شته، د خپل حکومت کمانډر ان چیف یې جوړ کړ او د هغه نارینه اولاد نو د هغه نه پس الله پاک دی بادشاه د هغه یو عزت د وجې نه الله پاک وله څونه عزت ورکړه او عزتمندو. د اګست 1999 واقعه ده. د ترکو په یو بحریه بیس کې یو فنکشن و، په هغې کې د 30 نه زیاتو ملکونو جرنیلانو، د امریکې، د اسرائیلو او په ترکو کې دا پروګرام و. خو چې کله هغه مجلس د انسانیت حدود کراس کړل او ګناهونه انتها ته ورسېدل نو د ترکو یو جرنیل د آرمي یو کپټن ته وی ورشه قرآن شریف راوړه. نو هغه ول قرآن شریف راوړو ورته وی تلاوت راته وکړه. هغه تلاوت وکړو وی ترجمه وکړه. نو دله د هغې ترجمو تفسیر نه ورته. نو د ترکو هغه جرنیل د هغه کپټن د لاسه قرآن شریف واغشت او هغې وشلو او د اسرائیلي ډمو په خپو کې هغه قرآن کریم پاڼې پاڼې وغورځو. دا کپټن زر د هغه ځای نه ووت. دا جرنیل وی کم خدای چې وی چې ما د دې قرآن کریم د حفاظت ذمهواري اخیستې ده ادې راشي اوس د حفاظت وکړي. استغفرالله. دغه د چې یو رڼا نموداره شوه او سمندر په جوش کې راغی، هغه ټول خلک غونډ غرق شو، 3 ښارونه لاړل، تباه برباد شو. تقریبا 15 لاک خلک د هغې شکار شو او د بسیار کوشش باوجود د یو جرنیل لاس چې کوم دی نو هغه ونه موندل شي. قرآن کریم خو د الله پاک خبرې دي، د الله پاک کتاب دی. زمونږ د ښکلي پیغمبر د ټولو نه لویه معجزه ده. ټول هدایت هدایت دی. ما ته ورته دا هدایت نه یو حصه دا تلاوت کړه. الله فرمایي فاعتبروا یا اولی الابصار، اے د نظرونو خاوندانو عبرت حاصل کړئ. قرآن کریم خو بس یو سمندر دی، مختصر خبره او په هغې کې د علومو سمندري وي. اوس موږ عبرت د څه نه حاصل کو؟ نو محترمو نبی علیہ السلام بیا موږ ته عبرتونه ذکر کړي دي. یو موږ د مرګ نه عبرت حاصل کو. پیغمبر اسلام موږ ته دا وظیفه یادوي چې دا ډېره ډېره کوي. د ترمذي نسائی ابن ماجه شریف روایت دی اکثرو ذکر هادم اللذات الموت، هغه شی ډېر ډېر یادوي چې هغه د خلو خوندونه خراب. مرګ به په موږ ټولو راځي. یو باچا محل جوړ کړ ډېر عجیبه
او عام اعلان وکړ چې زما د محل کې چا غلطي روح کاغه ته انعام ملاوي خلک براتلو هغه به دا خو د خپل محل دی هر څوک براته چا جرأت کول شو چې د بچا په محل کې مونږ غلطي رو باسو یو الله والا روانو هغه راشه تم ورشه چې ورغه وګرځي پکې بچا دې تپوس کوي چې زما د محل کې دې څه غلطي ولید یو ډیر خشته محل دی جوړ کړی ډیر مزیدار محل دی جوړ کړی دی خو دوه غلطۍ پکې شته ګوري دوه غلطۍ پکې شته دي یو غلطي پکې دا ده چې دا محل به همیشه پاتې کېږي نه یو ورځ به دا ختمېږي او دویمه غلطي دا ده چې ته هم پکې نه پاتې کېږي ته هم پکې نه پاتې کېږي له ملک ینادي کل یوم لدول الموت وابن للخلا بچا حیران شو کلام الملوک ملوک الکلام دا داسې خلکو د اربع چا نه موږ د یارانو له خو په مختلفو حکومتونو کې الله پاک دې په رحم وکړي موږ ته دعا کو سوره اخلاص هم نه ولي او بار ملکونو کې او شرمې لکه چې نه درځي خو مو وایه کنه ما وختي یو دغه دا خبر وکړه یو څو کاله مخکې په سعودي عرب کې یو اجلاس شو د ټول اسلامي ملکونو چې سخت کال په ټوله دنیا کې څونه حافظان تیار شوي دي او بیا زیات په کم ملک چې هغې ته انعام ملو شي نو په سعودي عرب کې 15,000 حافظان په هغه کال الحمدلله تیار شو او پاکستان کې په هغه کال صرف د علماء دیوبند په هغه مدرسو کې چې وفاق سره امتحان ورکړو وفاق المدارس سره څه د پاسه 64,000 حافظان تیار شو ایوارډ سعودي ته ملو شو که پاکستان ته پاکستان ته چې ملو شو نو د پېښور یونیورسټۍ په وجه د هزار یونیورسټۍ په وجه باندې د کمې یونیورسټۍ په وجه باندې د هغه غریبې مدرسې په وجه باندې چې یو پیسه هم په د حکومت الحمدلله ده دا مدرسې یقین په خدای وکړئ پاکستان کې دا د دین خدمت نه کېدی که نه تاسو دا پاکستان لیدو چې دا لوټي لوټي کېږي او که نه کېږي دا تبلیغ والا ملګري ناست دي بعضې ملکونو کې خلک پیسې جمع کوي زموږ یو ملګری افریقې ته تلو اوه میاشتو له چې راغې ویل ته خلک پیسې جمع کوي چې موږ پاکستان ته ځو چې پاکستان څنګه ښکلي خلک دي چې دوی په خپلو پیسو باندې دلته کې راځي او موږ ته د دین دعوت راکوي یو ځل ضیا صاحب اسلام آباد کې محدث الاثر علامه سید محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه د لاس ونیو او ورته وی صدر صاحب د پاکستان 2 ادارې په مفتو کې په بهر ملکونو کې د پاکستان د نیکنامۍ سبب دی یو تبلیغي جماعت او یو دینی مدرسې دا دی زموږ په مدرسو کې به خلکو سبق وي منګه ګجراوال کې امام اهل سنت الله محمد سرفراز خان صفزر رحمت الله علیه سره 2 کاله ما سره تفسیر کې تیر کړی او د وظایف په ټولو کتابونو کې راته اجازه راکړې د حدیث اجازه راکړې دي تفسیر میں استاد دی الحمدلله نو من سره د جنوبي افریقې طالبو د چین طالبو د ایران طالبو بلکې 3 علما د دیوبند نه راغلي وو نو د هغې نه ما بیا بعضو کتابونو تپوس وکړو تاسو یقین وکړئ چې زموږ په دې غریبه صوبه کې کم علم دی نه دا په ډېرو ملکونو کې نشته الحمدلله اللهم زد فزد دلته هغه خلک تیار شي هغه په بار ملکونو کې دا پاکستان قدر کوي او کنه کوي چې موږ په دې ملک کې علم حاصل کړي سوال نه پیدا کیږي چې دا غینه ته څوک د پاکستان مخالفت وکړي نو موږ عزتمندو د مرګ نه عبرت حاصل کو ارزه کې چې مرګ برازي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده کو د و مسمان نه برم لاړ شي مرګ به د پسې دردي خلاصي نشته कैसे कैसे गरो जाने मौत ने सर वक़्त कब्रों में गाड़े मौत ने केल कितनों के बिगाड़े मौत ने पहलवान क्या क्या पिछाड़े मौत ने ऐसी गफलत ये तेरी हस्ती नहीं देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं
रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐश व इशरत व मस्ती नहीं, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम ने तपोस की कि इलाज बसी नो को मंग ढेर ताकतवर शीज़ुने इस्तेमाल को नो मंग पे द मर्ग न बच की दी शुना इज़राइल अलैहिस्सलाम त द वक्त द पहलवान और द वक्त द कमजोरी द दुआड़ो परू कब्ज़ कोलो कि इस रुकावट और फर्क निश्ता द कब्र चिंजिता तोर मखवड़ल और स्पिन मखवड़ल पदे के वते इस फर्क निश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम त द बादशाह और द गदा परू कब्ज़ कोलो कि इस फर्क निश्ता। नबी इस्लाम तो फरमाई अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुन लका फ़िल अर्द व ज़ुख़रुन लका फ़िस समा। बता दो कुरान करीम तिलावत ला आदमी दा सादा पारा पस मगर की नूर दे और पासमान की सादा पारा दा ज़ख़ीरा नो द मर्ग ने इबरत हासिल द कब्र ना लुई लुई दरियाबू नवी लांचूना पकी डूबशी सालहा साल बाद रोख के लिशी, लेकिन द कब्र पदे गहरा समंदर के चे द इंसान पर शक्ल कम लांच अगर डूब शवे दे नबी वार पदा दुनिया निश्ता अब्दुर्रहमान पारशा बांधी चितीर शिवा दसे दुनिया दे इब्तिदाना दे इम्तिहाना कम खल को दा दुनिया दा आखिरत जरिए गर्जोले दा चाहता बाकड़े दा दे वजन इज्जतमंदो पदीन पूरा रातल दीनी जिंदगी इख्तियारवल दा कामयाबी दा इन सलाती व नुसकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु लला हज्जाज इब्न यूसुफ पांसी को न कबले ते वाला मखड़े न जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता वफा क्या है वी इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द विखा वे दे कबले ने मशरक़ तो गर्दवे से मखे वाला मशरक़ तो गर्दो वी वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह विखा वे दाखपे पे बरक और सर पे लांदे के जलील उल क़दर सहाबी दे पे मुबारक के बर सर मुबारक लांदे इसमें की तगूरी मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। बस इज़्ज़तमंद अमाना गुलाम ग़ज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बदली हुरियत में फरमाए कि द टूल खुराक ज़ायक़ा द मरे पूरे द आख़्वा हक़ीक़त यो दे दे वजह तक कल के ज़िंदगी दा अड़वान दी बे इज़्ज़तमंद टोली मज़ीद अल्लाह पाक दे मंग तास टोलो न रादिशी अल्लाह मुझे दे खैर नसीब का अल्लाह दारेन सआदत नसीबो गर्दो लिका अल्लाह कदरों का हदा व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द रजब म्याश शुरू दा द दी यो दुआ द मासर टूलू है अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ाना। या अल्लाह ज़मंग द पारा बरकत वाचे पर रजब व शाबान की और मंगा रमज़ान तो औरसे मरगिरी इजाज़त हदीस वाली मंगा डीर कमज़ोरी मुझे कम फ़ज़लाई किराम में टोलो था ज़मंगा द अकाबिर द शराइत लांदे इजाज़त थे ज़मा बिलफ़ैल शेख और मुर्शिद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोती फरीद से रहमतुल्लाह अलैह और हक़ानी कम अकाबिर शयूख़ दी दा टोल ज़मंगा उस्तादान दी लका हज़रत शेख लतीफ़ मौलाना मग़फ़ूरुल्लाह बाबा जी से शेख लतीफ़ मौलाना मुफ्ती सैफ़ुल्लाह से दाऊद बरकातुहू शेख लतीफ़ मौलाना अब्दुल हलीम दिलवा बाबा जी से और दानगी शेख लतीफ़ मौलाना अनवारुल हक़ से दाऊद बरकातुहू और शेख लतीफ़ मौलाना मुफ्ती ग़ुलामुर रहमान से दामद बरकातुहुम अलिया और बाद काबिर मशरान ज़मंग इज़्ज़तमंद आगा वफ़ात थी और तो तमवे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख सफदर से मंगती इजाज़त कर दी तड़ीर व काबिरों ने मंगती इजाज़त थी लका सुंदल बाबा जी से रहमहुल्लाह शेख लतीफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद मतलू अनवार से फ़ादिल देवबंद रहमहुल्लाह और नूरम बाद यानी दास हज़रात मंगते इजाज़त कर दी थी तकरीबन ज़मंग दी टोल इलाक़ों ने दागी यानी सनद अगडीर मुख्तसर दिवासी थी पकी ढेर कमी दी और टोल मरगरो तो ज़मंग पैदा शराइत दा काबिर इजाज़त थे अल्लाह पकम टूल उमर दीन द टोल शाबो द खिदमत फार कबूल का हदा व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।